او هلیکاپټر دی ورته زرولې ګوستا مننه یا مننه ته گورنر صاحب ستا مننه ستا مننه. السلام علیکم ملګرو. دا لک سعد محمود صاحب چې کوم په دیر کې سټوډیو دا او بل ورځ چې څنګه واقعه پیښه شوله په بټګرام کې چې څنګه واقعه پیښه شوله نو دا غریب خو هم سوشل میډیا نیوز ته ناستو د سره خو چې د یار یو شی مایک او درز غوبل چې د غب د په کنټرول کیو نو به د چې میډیا ته کتلی چې غلام علي صاحب راغی او ویل چې ان شاء الله مونږ هلیکاپټر د پاره دغه کړی دی ان شاء الله هلیکاپټر به وته ورسي نو بس چې د پېښه نه دی او بس په د ډیر جوش او جذبې نه د مخې سره نظم ریکارډ کړی دی ویلې دی لکه خلک لا ریسکیو شوي نو چې د بیا نظم د دنه وایرل شوی او ډیر زیات وایرل شو. د هغې نه پس چې دی نو د یوتیانو زمونږ خپل ملګرو هم ریاکشن دو چې لکه دې ته څه ضرورت و چې دومره زر دی نظم دغه کو نظم خیر دی ښې کړو چې ویلو خو لکه دغه چې کسانو د ریسکیو کېدو پورې چې دی دله پکارو چې نه وایرل کېدی خو بار کې وایرل شو وشو بس ډیر خو شو. دې کې چې دی دته بیا دغه دی دې نه مخکې هم ریشه که یاد مو شي په کوهستان کې 15 تنه رونه سیلاب پیراغي او هغه چې دی نو هلته کې سیلاب یوړله خو چونکې زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کم هلیکاپټر و هغه د عمران خان ته نه چینچي جوړه کړې و بنیګال او دغه زمان پارک او بس دغه لوکل چکرې به پکې والي خپلو جلسو له به پکې اطلاع ټینډ کولې به نو هغه چې دی هغه خپل ذاتی استعمال دپاره زمونږ د خیبر پښتونخوا د ټیکس چې کم هلیکاپټر دی نو هغه استعمالو. که دې ټیم کې گورنر صاحب د جمعیت علم اسلام دی نو دا یو عوامي گورنر دی که کومه واقعه راځي نو د وزیر اعلی نوم به تاسو واونرئ ولی د هر چا سترګې گورنر صاحب ته دی ولی گورنر د یو مذهبي پارټۍ سره تعلق لرونکی دی نو د هر چا په سترګو کې ازغې دی. تیر هم گورنران چې کم گورنرانو هغې به سپیچ ساتل په دغه گورنر هاوس کې چرګان به یې جنګول شرابونه به یې څکل خو چونکې چې غلام علي صاحب د یو مذهبي پارټۍ گورنر راغلی دی نو دا ډیرو پلیتو خلکو د ډیرو بېغیرتو خلکو د ښځو چلولو والا خلکو په سترګو کې ازغې دی نو دی هلک که نظم ویلی د خپله پارټي او خپل قیادت مشران هلیکاپټر ورولېږه که ریسکو وشو او کو نه شوله گورنر صاحب خو کوشش وکړه که نه هلیکاپټر یې خو ورته ورولېږه که نه نو بیا چې دی دته یو یوتي کال کړی دی هغه کال در سره شریکوم ډېر نازیبه الفاظ یې ورته استعمال کړي دي زه هغه له جواب ورکومه په دې کال له دې کاله لاول تاسو را سره دا کال لږ واورئ تاسو سره په تاسو یې هم اورم. کوم ځای خبرې کوئ جي دیر نه دا نظم یې تاسو جوړ کړی و جي هغه چا جوړ کړو نمبر په تاسو لګېدلی و دا سټوډیو زما ده او دا نظم دا تاسو محمود صاحب ویلی ښه نو دا خو ډېر څوک لوی بړوان و داسې بړوا چې په خلکو باندې بټګرام کې خلک بله بله شي هوا کې معلق ته خلک دي ځوانه د عمر خبرې دي داسې خپل یو شی شروع کړ دی. ملګرو دا به موریدلی دي نه وروسته هم ډېرې زیاتې کنځلې کړي دي. آیا دا ستاسو مسلماني ده ستاسو خلکو یوتیانو تاسو ته وایم چې تاسو دغه کس خپل نظم ریکارډ کړی دی او دغه که خپل نمبر یې ورکالان کې دغه سټوډیو ده چې څوک نظم وایي که څوک څه نعت وایي که څوک حمد وایي که څوک ښکلی اواز کې تلاوت ریکارډ کول غواړي نو د سره دې رابطه کوي نو د خور مور د کنځلو دی ورسره څه کار دی بړوا ویلو ښه گورنر صاحب ته هم پکې کنځل کړي دي نو که ایمان خو درکې وي نو دا گورنر چې دی دا سورک سړی نه دی د دې پېښور دی او ورشه گورنر هاوس له ورته لږ کنځلو که هلته کې یو ویډیو ریکارډ کا چې ته دغه غریب باندې بد کېږي او راځي او دته کال کېښودله زه مبارکي ورکومه داد ورله ورکوم چې اوسه پورې چېرته دغه دیر کې به چند خلکو پیژندلي اوس دې ټوله صوبه خیبر پښتونخوا پیژني او مبارک دې شه ټولې دنیا وپیژندلې نه چا کرتلی نه د چا څه بدنام شوي نه څه توره ګناه نه څه سپینه ګناه د خپلې پارټۍ دفاع دې کړې ده ډېر دې ښه کړي دي او په دغې دفاع سره مشهور شوي او ښکلی نظم دې جوړ کړی دی او یو ځل بیا شه پکې چې هلیکاپټر دې ورته پرېښودلو ستا مننه او گورنر صاحب ستا مننه زه او هلیکاپټر دی ورته زرولې ګوستا مننه یا مننه ته گورنر صاحب ستا مننه ستا مننه
گورنر صاحب ستا مننا. اوس چې کم خلک په دې نظم باندې ډیر سوځي هغه د ځان له برنال راواخلي او که څوک پې خوشحاله شوي نو خیر دی لږ یې شانته کې شیر کې چې هغه اغیار پې لږ نور هم وسوځي. ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د لوی الله په امان.